أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر صدقت يا رب العالمين. د دې ځاینا الله رب العزت شو دا بلا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلا خبره کوي چې دا خلک مو دیم ته د پیغمبر نافرمانی کړي واغه مې راټینګ کړ. هغه مشهوره خبره ده د لوط علیه السلام چې کوم قوم دي د پیغمبر نافرمانی کړي وا یو هی د الله سره شریک جوړ کړو او بل قبیح بیماری وا او هغه قبیح بیماری پکې دا و چې هم جنس پرستی کوله او په لواتت کې اختو. الله دې بچ په لواتت کې اختو او دغه سخت ګناه کې او په انساني اړخ باندې هم د بے حیايي کار او پاغه کې اختو. پیغمبر حضرت لوط علیه السلام دا غینه منی کول خو دینه منله. نو هغه واقعا د تفصیلات تیر شوی. الله فرمای کذبت یقینا تکذیب کړو قوم لوط قوم د سیدنا لوط علیه السلام بالنذر د هغه ویر ورکون کی نو ویر ورکون کی سو غیتا لوط علیه السلام هغه ته ویته دروغجنې د ځان نه کیسه کې ان ارسلنا یقینا من راولیگو علیهم بهغو باندې حاسبا دا کانو باران الله به دا کانو بارانو کو او په هر کانی بارا دا هر لواتت والا نوم لیکل شو چې د دې کافر ته به دا کانی ورسیږي. الله هم دو ساتي او داسې سخت عذاب ته پک چاله نه ورکړي چې دا کانو باران دی موشي باغې دا یو کس نومم وي لکه شان چې دې سترګې دې مولړندې شي او چغه دې پیوالی شي زړونه دې ولا پړکوچ وي او دکه شان چې دی هغه دی د اسمانه پر اوچت شو بیا د پړ مخې را گزار کړی شي. دا ولی دا دغه قوم یو خو د الله وحدانیت نه منه بل دا کار ډیر زیات قبیح ډیر زیات ګډوډ کار. الله دې تو ساتي. الله فرمای ان ارسلنا یقینا من راولیگو علیهم فدیو باندې حاسبن د کانو باران الا آل لوط مگر آل د لوط علیه السلام نه پاغیم راونه لګو. نو دې کې بیبي د لوط علیه السلام چې دا غم پکې راګیره هغه ته مستثنا له نور زینو کې هغه په د غذاب کې ګیره او نور کور والا چې دین هغه ای کې هغه مسلمانان شو. نجیناهم من نجات ورک دیوتا به سحر په وخت د سحر کې نعمتن دا نعمت من عندنا زمن د جانبنا کذالکم دکشان نجزی من بدل ورکو من هغه چاته شکرا چې هغه شکر وباسي. الله وی دا د پاره د انعام منغو کړل. لوط علیه السلام تم دا یو انعام ورکو چې د لوط علیه السلام ملګری چې دا د ګډ وډونه بچنو ما ور سره سوکړه. الله فرمای ما ور سره داسې کار وکړو چې دې د سره د عذاب نه بچو ساته. الله هم دې بچ کی. او بل می ورسره سې انعام وک. الله رب العزت فرمای چې بل می ورسره دا انعام کو چې دل می اغنوم تر قیامت پورې ابد الاباد پورې ژوند دی وساته. الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي. او الله ورته بل دغه ولا ورکو. الله وی کذالک نجزی من شکر دک شان من چې سور کو بدل ورکو چاله را شکر گزار. نو مطلب دار الله وی چې زما شکر گزار بندګانم دغه نو سبا وایو الحمدلله په هر حالت باندې که سخت وی کراهت سګدتی څنګه حالت ورته سوي الحمدلله والشکر لله. ولقد انذرهم ويقينا من ويرا وليو دولرا الله وداس نه ډایرکټ مې بیا عذاب رانه واستغنی مخکنه کیسه ورته نو شنه. الله یقینا ويرا وليو من دولرا بد شتنا د خپل گرفت نه من ورته جالګو سم شه من د خپل گرفت نه يرولو فتمارو بس دی اختلاف کو بن نظر پدی ویرا کی یا په بارد دی لوط علیہ السلام کی منغو ویرا ول بار چې خبره نه منه نو ګره عذاب در باندې راتلون کی دی وی اوم يرول بار خودي سوګو انکار وکړ بس الله وی ورای چې سمم کوم.
الله وی ولقد راودوه او یقینا دی مطالبه وکړه داسې په الف لام رامیانو چې مطالبه وکړه د لوط علیه السلام تو والسلام نه اندوی به په باره د میلمه د کې دا ډېر ګران کاری چې ته دومره بې حیا شي سترګې دې کلکې شي چې په د مشر په مخامخ باندې د مور په مخامخ باندې د خور په مخامخ باندې د یو زنانه په مخامخ باندې یا یو وګړي په مخامخ باندې ته ګناه وکړي د کلي وي د ولس وي د هغه په مخامخ ته ګناه وکړي او بیا د میلمه خو خلک ډېر عزت کوي احترام کوي قدر کوي د هغه خو ډېر زیات لحاظ ساتي د هغه خو ډېر زیات لحاظ ساتي مخکې به وي چې میلمه راغی خواجه صاحب راله خبره کولی چې میلمه به راغی نو طریقه به دا وه چې یو یعنې څوک به وو هغې به ځان سره بوته چې مسافر دی روټۍ موټۍ به یې پرې وخوړله نور خو به تاسو ته پته وي ماماجي نو هغې به بوته چې راځه روټۍ به یې پرې وخوړله نو هغه یو ورځ چېرته میلمه راغلی دی نو یو هم ترې تللی دی بل هم ترې تللی دی بل هم ترې تللی دی اخره کې امام غریب پاتې شوی هغه وایي چې دلته هغه ورته چې بس راځه نو زما راپېښه ده هغه چې بوته دی ځان سره نو چې کور ته دننه شوی دی نو بې پته چې لوټه یا څه وره ډبو دی هغه مهیله هغې له تیزه لته ورکړی ده نو بیا چې لږ ساعت پسې بل څه مهیله راغلي هغې له تیزه لته ورکړه نو ښځې ورته چې ولې ړوند دی نه ښکاري څه وایي څه به راته وښایي دا کافر په سر نه وینې نو خبره داسې ده چې د میلمه خو خلک ډېر زیات عزت کوي او پښتون معاشره کې خو به ډېر زیات عزت دا خو زمونږ حیا رسته رځي هغه د میلمه قدر رسته رځي میلمه په کلي کې اکثر د بل میلمه د موږ ورته خبرې کوو دا داسې دي دا پښتو ده ولقد د بل میلمه دی که ستا چم ته راغی بس دا ستا میلمه دی ستا عزت دی ولقد راودوه یقینا دوی مطالبه وکړه د لوط علیه السلام نه دوی پی په باره د میلمه د ده کې فطمسنا نو موږ بندې کړې اعینهم سترګې د دوی نو دا د دیارلسو یا د څوارلسو هلکانو په شکل کې دا فرشتې راغلې وې ښکلې مزېدارې چې کله دوی ورته وکتو دې کې خو بیماري پرته وه نو چې څوک بیماري دا به غریب خو په پوله ولاړي نو داسې کار و چې دا بیماري پکې پرته وه لوط علیه السلام نه مطالبه وکړه چله میلمانه دي چې دا موږ پرېږده لوط علیه السلام دروازه بنده کړې وه هغه سره ویره شو ورته ویې زما د لوریانې نو د دې نه مطلب دا دی چې ستاسو په کورونو کې چې کومې لوریانې دي یا ستاسو سرداران چې دی هیله به زه خپلې لوریانې ورکړم خو میلمنو ته راله څه مه وایي دې ورته تا ته پته چې نن ښځو ته حاجت نشته خیر نو بس بیا داسې کار وشو چې فرشتو ورته ځان خو چې ته خفه کېږه موږ څه یو موږ فرشتې یو جبرائیل امین علیه السلام داسې د وزر معمولي څه داسې ځمکې ته دغه کړه داسې پې خوره ورویشتله چې ورویشتله میکایل علیه السلام ورسره سترګې ړندې شي دوه درې پېرې ورسره د عذاب یې پرې راوسته او بیا پې دغه نور عذابونه مختلف نو الله وایي موږ بندې کړې سترګې د دو فذوقوا نو موږ ورته وڅکې عذابي عذاب زما ونذر او ویره زما ولقد صبحهم او یقینا په وخت د سبا کې راغی دیو ته بکرتن اول کې یا وختي عذاب مستقر هغه عذاب دایمي یا عذاب شدت ولا سخت عذاب پې راغی نو الله فرمایي ولقد یسرنا القرآن دا واقعه مې درته د دې دپاره بیان کړه چې مسلمانو د سواړیانو ای د کړکېچم اوسېدونکي چې تا ته هم پته ولګي که په نن زمانه کې هم ته لیواتت طرف ته لاړې نو ستا به هم دغه عذاب ځای وي که نن زمانه کې تا د الله نافرماني وکړه نو دغه به دې ځای که په نن زمانه کې د پیغمبر نافرماني وکړه نو دا به دې ځای الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر یقینا موږ اسان کړی دا قرآن د نصیحت دپاره د عبرت دپاره فهل من مدکر آیا څوک شته چې نصیحت حاصل کړي الله دې راله توفیق راکړي